ګورئ په خپله باندې شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی په الله تعالی باندې څومره اعتماد و. یو واقعه یارته بیانومه ځکه چې انسان په خپله باندې شي په تعلیماتو کې کومه خبرې په تعلیماتو کې نو په کار دا دی چې انسان په خپلم بیا په الله تعالی باندې اعتماد خو یې که نه ډېر دی وخت کم دی. زه هرته یو واقعه بیانوم او دا کتاب دی غنیت الطالبین او داسې نور ډېر کتابو دا واقعه ذکر کړې ده تاسو به کېدای شي اورېدلي. اعتماد یا دا حلو دی مبارک وړوکی ماشوم و 200 کلو وړوکی ماشوم او مبارک فرمایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب چې ما د تعلیم او د تعلم د هغې د زده کړې یو اراده مو وکړه چې زه لاړ شم او علم دین حاصل کړم قرآن او حدیث زده کړم نبی علیہ السلام دین نه خبر شم چې زه خپلې والدې صاحبې ام الخیر فاطمه رحمت الله تعالی علیها او دا یاد لره ګوره غوث پاک رضی الله تعالی عنہ دا پیدا شوی دی په 470 هجری کې او وفات شوی دی په 561 هجری کې. نن نظر کاله مخکې تیر دی 90 کاله یا 91 کاله عمر کې مبارک دنیا لتلی دی. یو ناشنا عالم تیر دی. خلک خو یې د پیر صاحب په نوم باندې پیژني خو چې د علمي معیار وګوري ابن تیمیه او ابن جوزی غوندې خلک د غوث پاک مبارک په درس کې کینی بیا داسې شخصیت تیر دی. مبارک فرمایي چې ما اراده وکړه چې زه لاړ شم بغداد لا وړوکی ماشوم چې کله چې کور نه بهر راووتمه والدې صاحبې راله 40 اشرفی یا دینار چې په هغه زمانه کې به د سرو زرو نه جوړېدې 40 اشرفی یا دینار دا یې راله لاندې پټ څونکې ماشومو او قافلې خلک نورمو بغداد شریف لتله د علم د حصول دپاره زم پکې مور هغې خلکو سره روان کړم مور راله لاندې په کمیز کې پستن او پتار باندې وګنډل چرنه ورک نشي یا که چرته ماشومې اوده کېږي چې څوک یې ارنوان اخلي لاندې په کمیز کې راله پټ وګنډل 40 دیناره 40 روپۍ خو چې کله کور نه راوتم ماته وی چې بچې دروغ به نه وایې په یو صورت کې به هم دروغ نه وایې چې څنګه حالت در باندې راشي چې څه وي بس هغسې وایه ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک حضور مبارک فرمایي رښتیا ویل اخرم انسان له نجات ورکوي او دروغ اخرم انسان هلاک کوي دا حدیث دی. مبارک فرمایي چې کله روان شوم او قافله صحت پورې لاړه همدان دا د یو ځای نوم دی د هغو ځایونو کې کله چې همدان ته ورسېده هلته ډاکوان راووتاو لارې شکونکي او څه کسانو د هغې سردارو هغه ورته ناستو دا زمونږ ټوله قافله یې ایساره کړه او د قافلې خلکو نه یې هر څه واخیسته چې څه شی ورسره و هر څه یې تر واخیسته. وی زه ماشوم وم په دې خیال باندې زه پرېښودم چې د سره به څه شی مړه او ماشوم دی خو خیر زه ولاړم ماتې هېڅ هم نه وي او ټولو خلکو نه یې هر څه واخیسته. وی چې اخر کې د قافلې په یو طرف کې ولاړم او یو د دغې لوټ کوونکو نه یو لوټ کوونکی ډاکو راغی او ما ته وی چې تا سره څه شته چې ما ورته وی چې او ما سره 40 اشرفۍ دي شته را سره نو چې داسې څوک په دغو ټیم کې هر چا ته دروغ ښکاري چې دا خو دروغ یي د حالت ته وګوره لوټ کولو ټیم ته وګوره او دی دیوه کې خو خلکو سره چې یم یې چې ما سره نشته ګوره الله په ذات باندې توکل ته ګورئ او ما سره شته. غوث پاک سے فرمایي چې دا کس ته زما خبره داسې دروغ غوندې ښکاره شوه وایي چې دا غوندې ګپ لګي یې را باندې تیر شو بل کس را باندې راغی وایي چې راته ویې داسې طرف او ګوټ کې ولاړې سر سره شته چې ما ورته وایي چې آوین نه دا لاندې په کمیس کې راله مور 40 اشرفۍ د سرو زرو په ستن او په تار باندې ګنډلي دي شته را سره ما سره هم 40 روپۍ شته هغه تم دا خبره ناشنا ښکاره شوه دواړه لاړه او سردار د قافلې له ورته یي چې دلته یو ماشوم دی هغه داسې ټولم لوټ کړه ټولو نم هر څه واخیسته او ماشوم پاتې دی خو هغه یې چې ما سره هم چې دی 40 اشرفۍ او دینار شته چې ماله دا ماشوم راولئ کله چې دا ماشوم غوث پاک صاحب مبارک وړوکی یو وله راوسته قافلې والا ورته یي چې تا سره څه شته ورته یي چې او ما سره شته څه شی دی ورسره
سلويخ اشرفي دي را سره چرته دي سره دلته کمیس لاندې مور را لپستن او پتار باندې ګندلي را تیر شه چې وکته سلويخ اشرفي وي قافلې والا سردار حیران دی ورته یې چې تا خدا پیسې مونږ نه پټولم شوې دروغ نه ویلې شو تا ولې رښتیا وې ولې راوي چې ما سره سلويخ دینار او اشرفي دي ورته یې چې صاحبہ زه چې کله کور نه راوتم مور راته وی چې دروغ بنوای زه د مور نافرمانی نشم کولای او بل چې کوم رب په دغه قافله کې زروان کړای مدل تک نه هغه رب په ذات باندې ما باور او ایمان او اعتماد دی چې کله دا خبر وکړه سردار د قافلې چې کوم دی هغه خپل هغه تخت یا چې په کوم زیناستو هغه نه راکوز شو لاسونه خپل لخپل کړه او د خپل خلکو تور متوجه شو چې دا داسې معصوم دی چې د مور اعتماد او وعده نه ماته یو موږ د رب اعتماد او وعده ماته روزانه څنګه چې زما سره په دغه لوټ مار کې زما مشرانم منلې راو ما سره لوټ مار کړی دی نن به دغه معصوم په لاس باندې مونږ توبه وباسو او تاسو ټول بیا را سره وباسئ او زما به په توبه وستو کې د خپل ځان مشر غړی وی چې د قافلې هغه سردار راغی غوث پاک مبارک په وړاندې یا رب لا یزال رب متعال په دربار کې د لوټ مار نه توبه ویسته او چې قافلې سره سشاو ټول یې ورته واپس کا چې سشاو ور سره ټول یې واپس کا او ته فرمایل قربان نن نه بعد با چې ته د مور نافرمانی نه کوي د خپل مور او مونږ د رب نافرمانی کړو نن نه پس به مونږه د خپل رب نافرمانی چرته ونو هغه بچپن د دغه خلکو معصومتوب د دغه خلکو هغه څنګه دی څومره اعتماد بروسا خدای پاک جل جلاله په ذات باندې توکل دغه خلکو چې داسې نه کدای ما نه واخیشتي ما سره به بیا شی پاتې کیږي پلیار کې به زه څه شی کوم زه به خوراک پسې شي کړم زه به سکاک پسې شي باندې کړم دا غم نشته ورسره خدا غم ورسره ضرور شته چې نه د مور نافرمانی وشي او نه د رب نافرمانی وشي مونږ او تاسو زم یو خطاکار سیاکار فرد دغه معاشره ما مونږ او تاسو څومره غلط بیانې کو هر یو سړی خپل گریبان کې معنی رونی سا مونږ څومره مونږ په زړه کې دا ویو چې کدا دروغ نه وایو دا سیز به مان لاړ شي او کو دروغ د وی د غسیز به ما ته پاتې شي خو هغه رب چې اخیشتون کایم هغه ورکون کایم هغه رب باندې زما او ستا باور او اعتماد نه دغه خلکو داسې باور او اعتماد او بیا چې کله مبارک تعلیم حاصل ک او خپل مرشد پاک ابو سعید مخزومی سے په تصوف کې خپل مرشد پاک دی او ابو سعید مخزومی سے بیاو دور تخپل مدرسہ تقریبا دا ورته په 528 هجری کې تقریبا ورته خپل مدرسہ حواله کړه غوث پاک سے مبارک ته چې بدی کې علوم او فنون او دا دینی خدمت تکوا او خلکو ته قران او حدیث خایا